أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. سورة الأعراف 200 اولیس کی ردو د شرک فعلی او غدری بابو نوا دویم ایسا کی ردو د شرک اعتقادی اولیس ذکر شوا اوس د دې ځای نه دویم ایسا شروع کوي تر اخره پدې کې رد کوي د شرک اعتقادی دایسا هم دری بابونه ده. اول باب 102 پوری ده پدې کې دعوت توحید بیا ذکر د یو مثال کوي 57 آیت کې او بیا دلائل نقلیه ذکر کوي د انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات نه. دا دلائل یعنی واقعات د انبیاء پدې کې دا ولنې درې دعوی متعلق دي د درې می دا ولنې درې واقعات نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام. دا د صالح علیہ السلام دا درې واقعات متعلق دي د درې می دعوی سره چې العبادت لله وحده. په دې مینس کې واقعات راوړي. واقعات لوط علیہ السلام دا متعلق ده د دویمې دعوی سره چې اتباع د ما انزل الله وکړي، او واقعات شعیب علیہ السلام د دواړو سره متعلق ده العبادت لله وحده سره او دارنګي د اتباع د ما انزل الله سره. او رستو بیا د موسی علیہ السلام واقعا راځي هغې ځنه بل باب دی، هغه بیا متعلق د اول دعوی سره چې مقصد تشجیع ده، بادری ده د الله په توحید د هغې په بیانولو. اول د دعوت توحید او په هغې دلایل. ان ربکم الله، یقینا رب ستاسو دی الله. دلیل څه دی؟ الذي خلق السماوات، هغه الله چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه فی 6 ایام په اندازه د شپږو ورځو کې. معنی ته سوچ کوئ اشکال به ختمیږي. فی 6 ایام په شپږو ورځو کې، نو چې شپه نه وه، ورځ نه وه، ځمکه نه وه، اسمان نه و، نو دا شپږ ورځې کوم ځای نه راغلي؟ نو ما معنی داسې وکړله چې څومره ټیم د شپږو ورځو د شپو دی، نو دغه عمره وخت کې بس په اندازه د شپږو ورځو کې. ثم استوى علی العرش، بیا برابر دی الله پاک په عرش باندې څنګه چې د هغه د شان مناسبي. یغشي اللیل النهار یطلبه حثیثا، دنه کوي شپې لره په ورځ کې یطلبه، نو طلب کوي دا شپه د ورځې لره او دا ورځ د شپې لره حسیسه په تلوار باندې. معنی دې کې ټیم نه چې شپه راغلې ده خو لږه لیټ ده یا ورځ لیټ ده، بس خپل مقرر ټیم باندې په تلوار را رواني. والشمس والقمر والنجوم، یعنی وخلق الشمس، پیدا کړی دی الله نور او سپوږمۍ او ستورو لره مسخرات بامره، تابع دي دا په حکم د الله تعالی باندې. الله چې ورته کوم حکم کړی دی په خپل ټیم راخیږي او په خپل ټیم پریوځي. الا له الخلق والامر، خبردار له الخلق دی الله دپاره اختیار د پیدا کولو دی، والامر ټول تصرفات دي، ټول اختیارات دي. پیدایش اختیار هم د هغه دی او حکم هم یوازې د هغه چلیږي. تبارک الله رب العالمین، چې ارس هغه کوي نو برکت اچونکی هم هغه الله دی. برکت اچونکی دی الله چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی.
ادعو ربکم تضرعا وخفیا نو چې برکت هغه چې نو دعا مې او د هغه نه وغواړئ. ادعو ربکم تضرعا وخفیا دعا وغواړئ د خپل رب نه په عاجزۍ او په پټه سره. انه لا يحب المعتدین یقینا د الله تعالی مینه نه کوي د زیاتی کوونکو سره. څوک چې په دعا کې زیاته کوي نو د هغې سره د الله مینه نشته. ادعو ربکم تضرعا وخفیا سوال وکړئ د خپل رب نه تضرعا په عاجزۍ باندې وخفیة او په پټه پټه سره چغې په دعا کې مو ووئ مستی مه کوئ. یقینا د الله تعالی مینه نه کوي المعتدین د زیاتې کوونکو سره. دعا کی زیادہ صدے یو قول دادے چھ الجہر سڑے زور بانے دعا کی چغی پا دعاگانو کے وئی دا مانا تفسیر قرطبی اور نور تفاسیر طول لکلی دا انہو لا يحب المعتدین یقینا دا اللہ مینہ نکی دا زیادی کون کو سرا چې دې په دعاګانو کې چغې وباسي. ابن جریج لیکلی دی الاعتداء فی الدعاء رفع الصوت والنداء بالدعاء والسیاح مظهری نقل کړي. اعتداء دا چې پوچت आवाज باندې دعاګانې غواړي چغې وایي نو دا خلق د الله پاک خوښ نه دی. انه لا يحب المعتدین دیو جن شوکانی سیبم لیکلی دی المجاوزین لما امرو به فی الدعاء چې د حد نه پکې تیریږي. دارنګه تفسیر خازن لیکلی دی قال ابن جریج الاعتداء رفع الصوت والنداء والسیاح فی الدعاء. اعتداء دا چې په اوچت आवाज باندې دعاګانې غواړي نو یو ادب دا شو چې په اوچت आवाज دعا مو غواړه دعا په پټه وغواړه. دی وجه نه احناف وایي چې آمین ویل هم دعا ده او آمین په پټه ویل بهتر دی. دا احادیثو کې جهر هم راغلی دی اخفا هم راغلی خو موږ په هغې حدیث عمل کوو چې د قرآن سره ډېر موافقي. قرآن کې د دعا د پټو ذکر ډېر راغلی ادعو ربکم تضرعا وخفیا اذ نادى ربه نداء خفيا زكريا علیہ السلام بارک راضی. نو لہذا چې دا دعا په پټه بهتره ده نو آمین چې دی نو هغه هم څه دی په پټه باندې ویل هغه بهتر دی. د دې وجې نه علماو لیکلي دي په یو روایت کې راځي قرطبی نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام وی خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی. ذکر بہتر آغا دے چې په پټی او رزق بہتر آغا دے چې د انسان وخت سره وشي بس حساب کتاب آسانی. او بیا قرطبی لیکلی والشریعة مقررة ان السر فيما لم يتعرض من الاعمال البر اعظم اجر من الجهر. وی دا شریعت په دې مقرر دی چې پټ یعنی پټواله په هغه سکی چې د ضرورت د تیزوالی نه د اعمالو نه ډیر لوی اجر والا دی د ښکاراوالی نه. خان دارنګ امام آلوسی په روح المانی کې لیکلی دي وی د خفیتن معنی سرن. وی اخرج ابن المبارک و ابن جریج و ابو الشیخ عن الحسن لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ما يسمع لهم صوت. مسلمانانو په خوا د الله نه ډېرې دعاګانې غوښتې خو د هغې اواز چا اورېدلی نه و یعنې پټې به یې غوښتې هغه صرف هغه د خولې هغه پټ پټ اواز چې راځي دغه د دی او د رب په منځ کې و. او بیا علماء لیکلی دي وی دا په پټه دعا چې د امام آلوسی روح المانی کې وی فی روایت عنه انه قال بین دعوت السر
ودعوت العلانیه 70 ضعفا چې د پټ دعا او د ښکاره دعا په منځ کې او یا چند فرق دی یعنی او یا چند پټ دعا د ښکاره دعا نه بهتره ده صحیح شو او په حدیث کې راځي وي ابو موسی اشعری زنه فرمایي چې نبی علیہ السلام یو قوم ته ویلو چې هغه په زور ذکر کو ایها الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا اے خلقو په ځان رحم وکئ تاسو هغه ذات نه را مدد کوئ چې هغه کونډه او نه هغه غایب دی بلکې تاسو هغه ذات را مدد کوئ چې هغه سمیع دی او تاسو سره موجود دی چې تاسو ضرورت دی دا سډیر دلایل دي ټول تفاسیر دلته لیکلي دي خان چې په پټه باندې ذکر او دعا دا بهتره ده امام علوسی رحمت الله علیه پر روح المانی کې لیکلي دي ومنها هنا قال جمع د دې زینا د دې وجه نه ډېر علما ویلي دي بکراهه رفع الصوت به چې سړی دا مکروه دي چې سړی په اوچت आवाज دعا کوي بیاوی وترا کثیرا من اهل زمانه کا یعتمدون الصراخ فی الدعاء ډیر خلق به د خپل زمانی ته یینی چې چغي وي په دعاګانو کې قص کې د چغو په دعاګانو کې خصوصا فی الجوامع خاص کر په جمع کې حتی يعظم اللغت ويشتد تستق مسامع تستق المسامع وتستد ولا يدرون انهم جمعوا بين بدعتين چغي وباسي او غوبل شوري او په دې نه پیږي چې د دوه بدعات کوي یو په جمعات یو پوچت आवाज دعا او بل چې دنه سده په جمعات کې پوچت आवाज باندې ذکر کوي نو وکونو ذالک فی المسجد نو دوه بدعات وکړل او بیا لیکي مظهری سیب لیکي وای ثم اجمع العلماء على ان الذکر هو سرا هو الافضل د علماء اجماع د چې ذکر په پټه باندې بهتر دی والجهر بالذکر بدعه په زور باندې جهر چې کم دینو د یعنی په ذکر په زور کول دا بدعت دی الا په مواضع مخصوصه په خاص زینو کې خیر دی چې هغه ضرورت لکه اذان دی اقامت دی تکبیرات تشریق دی تکبیرات الانتقال دی دا صحیح دی د دینه سوا دارنګ تلبیه دا د دینه سوا جهر په ذکر او په دعا کې دا صحیح نه دی صحیح ده او قرطبی لیکلی دی چې په دې آیت احناف دا دلیل نیولې دی چې امین ویل دا په پټه بهتر دی او اولاد د جهر نه لانه دعاء ځکه چې امین سره دعا ده نو امین منګه وایو دا نه چې منګه امین نه وایو امام پسې چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وی مقتدیان به امین وی خو ولی په پټه به ولی وی ځکه چې امین دعا ده او دعا په پټه بهتره ده دارنګي امام رازی په کبیر دا امام رازی تفسیر کبیر کې لیکلی دي چې امام سے وی اخفاء التامین افضل امین په پټه ویل غوړه دي امام شافعی وی چې په زور ویل غوړه دي واحتج ابو حنیفه علی صحه قوله فی قوله امین امام صاحب د خپل قول د صحت د پاره چې امین په پټه باندې وي نو دوه خبرو باندې دلیل نیولې یو چې دا دعا ده او دعا په پټه بهتره ده او دویم دا د الله د نومونو نه یو نوم دی او د الله نوم او ذکر چې دنو هغه په پټه بهتر دی نو صحیح شو دعا په پټه بهتره ده نو انه لا يحب المعتدين دا معنا شو چې د الله د خلکو سره مینه نه کوي چې کم په دعا کې زیاتې کوي دیو جن دا یو مسله ده د خلک پکې اکثر ختم مبتلا دي هغه دا چې د امامان اکثر په جمعاتونو کې چې فرض منځو کې نو د فرض مانځ نه بعد په زور زور سره کلمات وي او یا چې سنت او کې کنه سنت نه پس په جمع دعا کوي نو چې دعا شروع کوي نو په زور سره کلمات وي او چې ختمي نو بیا په زور کلمات وي د دې مطلب دی چې د خلکو را تخیال شي چې دعا شروع کړه نو شروع کی بیا وی چې خلاصي نو بیا څه په زور وي چې اوسه خلاصي نو دی بهم بس کی په دې باندې دا شون کې د سنت طریقې خلاف دا اول خو دعا کې اجتماعیت لازمی نه دی ما بار بار ویلی دي بل دا جهر پکې خلاف سنت دی مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه
तफसीर मारिफ अलकुरान की लिखी हमारे ज़माने के अइम्मे मसाजिद को अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। वही ज़मंग द ज़माने द जुमातुन इमामानु ते अल्लाह हिदायत की कि कुरान व सुन्नत की इस तलकीन और बुजुर्गान सलब की हिदायत को यकसर छोड़ बैठते हैं। कि द कुरान और द सुन्नत दा तलकीन और द सलब और द बुजुर्गान हिदायत अगप्रीरी हर नमाज के बाद दुआ की एक मखसूस से कार्रवाई होती है। द हर मुज़नबाद दुआ और ख़ास कार्रवाई की जो मसबूक होने की वजह से इमाम के फारिग होने तक आपने बाकी मानदा नमाज पूरी कर रहे हैं। न अखा कार्रवाई सदा बुलंद आवाज से कुछ कलिमात पढ़ी जाती है। तो उच्चत आवाज बाने से कलिमात वही जो आदाब दुआ के अलावा चिद आदाब दुआ न अलावा चिद आदाब दुआ न फुम खिलाफ दी खुद दिन अलावा इन नमाजों के की नमाज में खलल अंदाज होते हैं। चिद आगी मुंसकउन को पर मुंसकिम खलल रावली चिद चान सरकातु न शिवी और द इमाम न पस आगे रागिर्जी और आगे अखबल रकातु न कई कना आग अखबल मुंस कई न चेगा पास द इमाम पर जोर बांधे क़िराअत द अल्फाज शुरू की न आगा पर मांझ के खता की न मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह दा खबर दल तली कले दा चिदा नाजायज और दा गलत दा चिदा खलक पर जहर से कलिमात हुई सईश्वन इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन एतदा दा च पर जोर दुआ वाड़ी और बल दादा एतदा दामदा दुआ वाड़ा खुद से चिस्ता द शान मुनासिबी दस दुआ मगवाड़ा चे अगस्ता द शान मुनासिब नहीं दा जियाते रे और जियाती का उनको सर अल्लाह मीना न कही आगादान लगे सड़े हुए या अल्लाह माल द नबी मकाम राका अल्लाह माल चिदेनो द नबुवत राका दस सवाल के दाना जायज दा एतदादा और बल एतदा दादा चिद्दत से अल्फाज वही चिद कुरान सुन्नत न खिलाफ है या अल्फाज लका द शेरुन पर शक्ल के वही दाहुम एतदा फी दुआ के राजी वशवे उलमा बियाली के लिए तफसीर कुर्तुबी इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन मुराद दारे चे बजोर दुआगाने गवाड़ी नु द अल्लाह ख्वाख नदी उदउ रब्बकुम दुआ गवाड़े द खपल रब न पाजजे और पपट सरा इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन यकीनन द अल्लाह मिना नके द ज़ियाती कौन को सरा वला तुफसिदु फिल अर्ज़ि बाद इस्लाहा फसाद मकवैज मक्का की फस्द इस्लाह द आगीना चे तौहीद सर इस्लाह उश्व बिया शिरक मकवई वदउहु खौफन व तमआ रबले अल्लाह लर खौफन व तमआ पयरी सरो पतमे सरा द अल्लाह द रहमत तमाम कवो द अल्लाह द अजाब न यरम कवा इन्न रहमत अल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन यकीनन रहमत द अल्लाह नज़दीक दे नेकानो खल्कुता वहुवा अल्लज़ी द अल्लाह दे गज़ात अदिल्ला अक़लिया युरसिलुर रियाह चराली गे वागानी बुशरन ज़ेरे बेने दे रहमतिही मख के दखल रहमतना रहमत न मुराद बारान बारान न मख के अल्लाह पाक अवागानी राउलीगी नुरदी अवागानु पैदा दाई चिदाई किस्म खुशखबरी वावरी वही बारान इम्कान देगा ना तरदी पूरे इज़ा अक़ल सहाबन कल चिउचत किदा वरियज़ लरा सिक़ालन द्रनी लरा सुक़नाहु लिबलदि मय्यतिन बूज़ु मंगागी लरा गिकली वजता फ़अन्ज़लना बिहिल माअ पसराउ वरमुं पैबने बारान लरा पसराउ बासुमुं पागी सरा दार किस्म में होना दारंगी राउ बासुमुं मुड़ु लरा दे द पार चिता सुपंदो नसीहत वाले वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही उस बारान उशी कना नज़मक दवा किस्म बाजू की फसल राजरगुन शी और बाजू के ज़गीरा ज़रगुन शी दक कशाना कुरान बयानी दाम रहमत दे नो खलकम दवा किस्म चाड़ा की दिन राशि और सो को सर नूर मुरान शी अगबानी बदलेगी कना दादा दी इंसान नुकसानी वल बलदु तय्यिबु आग कले मज़ेदार चदे राउज शिनकी दागी पोकम दरब दागी बांदे वल्लदी खबुसा वाग चे बेकार अज़मकदा ला यख़रुजु इल्ला नकेदा नरौ बासेगा इल्ला नकेदा मगर मारकुंडू लरा अज़गू लरा दारंगी बार बार बयानो मंगा यातुना दागी कौम द पार चेगी शुकुरु बासी लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु उस वाक़िआत द अंबिया शुरू कई
دا اوله واقعه ده د نوح علیه السلام. نوح علیه السلام واقعه چې کله قرآن د توحید بیان کوي او د شرک رد کوي نو د نوح علیه السلام نه شروع کوي، ځکه دا اولنی پیغمبرو چې د آدم علیه السلام نه پس دنیا ته راغلو په دې طریقه بتحریم البنات والاخوات والعمات والخالات. قرطبي وایي چې په دې شریعت کې داو چې د نونه خويندې پپوګانې ماسیګانې دې سره نکاح نه کېږي، د دې نه مخکې دا جایز وي. صحیح ده؟ او دا ولنی هغه پیغمبر دی چې په بیان د توحید او پر رد د شرک دنیا ته راغلو، نو اول بیان شروع د ده نه کوي. د نوح علیه السلام نوم دی نوح ابن مالک، نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن انوخ، او بعض علماء وی د خپل نوم عبد الغفار. خود ته نوح ځکه وی چې نوح ویل کېږي جړا ته، دم د خپل قوم د پاره ډېرې جړاګانې الله ته کولې، خو قوم ته ایمان او هدایت الله نصیب نه کړ ځکه بدبخت او کنه. مدارک لیکلی دي چې د 50 کالو په عمر کې الله پیغمبر لېږلی او د نجار هم، خو اصح بدای زویم چې د 40 کالو په عمر کې الله نبی لېږلی، ځکه چې نبی ته نبوت په 40 کال ملاویږي. دل الله ډېر لوی عمر ورکړو. ښه په تحقیق سره لېږلی مونږ نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلی واغې زما قومه اعبد الله، عبادتو کوي د یو الله. معنی ته سوچ کوئ، یو غنې الله په عبادت کې، مطلق عبادت نه. ما لکم من الہ غیرو، نشته تاسو د پاره څوک الہ بغیر د الله نه. یقینا زه یریږم په تاسو د عذاب د ورځې لوی نه، که شرک مو کو نو عذاب به میلاو شي. نو وی غټانو د قوم دغه نه الملأ من قومه، وی هغه مالدارانو او غټانو د قوم دغه نه. ملأ ویل کېږي ستا مشرانو ته، او دې ته ملا ځکه وایي چې ملأ ویل کېږي ډکوالي ته. امام زجاج وایي چې دویم د هغې څه نه ډکي چې دا خلک ورته محتاجي، مال ورسره ډېري، عزت ورسره ډېري، رعب او دبدبه ورسره ډېری. نو ځکه وی غټانو د قوم د نه انا لنراک فی ضلال مبین، یقینا موږ وینو تا لره په ګمراهۍ ښکاره کې. هغه وی زما قوم ګوره همیشه باطل پرست حق پرستو ته ګمراهان وي، دا څه نوې خبره خو نه ده. هغه وی زما قوم لیس بی ضلاله، نشته ما باندې ګمراهي، لیکن زما رسول طرف د رب د مخلوقات نه، رسوم تاسو ته احکامات د رب زما او خیرخواهي لټوم تاسو دپاره، او زه ښه پوهېږم د الله د طرف نه پاغې چې تاسو پرې نه پوهېږئ. آیا تاسو ناشنا ګڼئ دا چې راغلی دی تاسو ته نصیحت طرفه د رب ستاسو نه په یو سړي باندې ستاسو نه، دې دپاره چې ویرئ تاسو، دې دپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي. فکذبوه، پس همیشه دی نسبت د دروغو کو هغه ته استمرار دی. هر ورځ به ورته دروغجن وي، پس لاس که موږ هغه کسان چې ایمان یې راوړی و هغه سره په کشتۍ کې، او غرق کړل موږ هغه کسان چې نسبت د دروغو یې کړی موږ آیتونو زموږ ته. وانهم کانوا قوما عمین، یقینا دوی یو قوم ړانده و، یعنې زړونه یې ړانده و د هدایت نه. وإلی عاد أخاهم هودا، دویمه واقعه ذکر کوي په اتباع د ما انزل الله د هود علیه السلام. هود علیہ السلام دا سوکو او دا عادیان سوکو. ویلا عادن لگلو منگ عادیانو تیو دا غین هود علیہ السلام. دا هود نسب سو هود ابن عبداللہ ابن رباح ابن الجلود ابن عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح. دا نوح علیہ السلام او دا پا مینس کی و باباگان تیرشی ونی کنا. هود ابن عبداللہ ابن رباح ابن الجلود ابن عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح. دا الله عادیانو تلګلو. عادم د یو سړی نومو، او بیا دا عاد چې کوم دی کنه عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام، په دا بیا دا قبیلم ټوله په هغې باندې مشهوره شوې، او دا علاقه چې و دې ته به احقاف وي. اذ انذر قومه بالاحقاف، سورت احقاف 21 کې بیا راځي. د شګو ډېره کوي بیا هلته ګیر چاپېره لېږلی موږ عادیانو ته یو د هغې هود علیه السلام. هغې ویلي وې زما قومه عبادت وکئ د یو الله، نشته تاسو دپاره څوک اله بغیر د دې الله نه.
ولی تاسو ځان نه بچ کوئ د ګناه نه وی غټانو ای کسانو چې کفر یې کړو د قوم د هغه نه یقینا خامخا وینو موږ تعالی رب په بېوقوفتیا کې پیغمبر ته بېوقوفه وي او یقینا خامخا ګمان کوو موږ په تا د دروغجنو نه وویغې زما قوم نشته ما باندې بېوقوفتیا لیکن زه یم رسول طرفه د رب د مخلوقات نه رسوم تاسو ته احکامات د رب زما او زه تاسو لپاره خیرخوا امانتدار یم آیا تاسو تعجب کوئ د دې نه چې راغلی دی تاسو ته نصیحت طرفه د رب ستاسو نه په یو سړي ستاسو نه دې دپاره چې ویرئ تاسو یاد کړئ د الله نعمت کله چې ګرځولي وئ تاسو خلفاء آباد من بعد قوم نوح پس د قوم د نوح علیه السلام نه زیات کړي وي تاسو په مخلوق کې بسطن په طاقت سره یا په پراخۍ سره په شمار کې کسان ډېر کړئ یادوئ نعمتونه د الله دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ نو وي هغې آی راغلی ته مونږ ته دې دپاره چې عبادت وکړو د یو الله او پریږدو مونږ هغه چې عبادت یې کوو زمونږ پلارانو راړه مونږ ته هغه عذاب چې ته مونږ یری د هغې نه کوي ته د رښتینو نه هغه ورته وی قد وقع علیکم وقع مضارع په معنی د ماضي یعنی زر دی چې واقع وشي تاسو باندې من ربکم طرفه د رب ستاسو نه رجسن ګنده یعنی عذاب وغضبنا غضب تجادلوننی آیا تاسو جګړې کوئ ما سره فی اسماء په باره د نومونو کې چې کې خود دي تاسو هغې لره تاسو ستاسو پلارانو نه دی رالیږلی الله په هغې باندې څه دلیل لره بس انتظار کوئ یقینا زه تاسو سره انتظار کوونکو نه یم پس لاس که منګه هغه لره واغې خلکو لره چې ایمان یې راوړی او د هغه سره په مهربانۍ باندې زموږ نه او کټ که منګه مونډی کسانو چې نسبت د دروغ یې کړو زموږ آیاتونو ته او نو هغې مؤمنان و الی ثمود اخاهم صالحا درېمه واقعه دا متعلق ده د درېمې دعوې سره چې اتباع د منظر الله وکړي لېږلی منګه سمودیانو ته یو د هغې یعنې رور د هغې په نسب کې نه ګورېدین کې صالحا صالح علیه السلام صالح ابن عبید ابن آصف ابن کاشح ابن عبید ابن حاضر ابن سمود دای نسبو او سمود دا یو قبیله و د عربو د دې یو نیکه تیر شوی او د هغه نوم سمود په هغې باندې دا ټول خلک مشهور سمودیان به ورته وي د هغه نسب سمود ابن عاصر ابن ارم ابن سام ابن نوح سمود ابن عاصر ابن ارم ابن سام ابن نوح او څوک وایي سمود ابن عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح او بعضې وایي چې دا د سړي نوم نه اصل کې سمود د هغې علاقې نوم او هغې ته به سمود ځکه وي چې دغې علاقه کې سمود معنا وه د اوبو کموالی او هغې علاقه کې اوبه کمې وي والله اعلم ویلا سمود لګل موږ سمودیانو ته د هغې نه یو صالح علیه السلام قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره هغه ویلو چې زما قوم د یو الله بندګي وکئ نشته تاسو دپاره څوک اله بغیر د دې الله نه د ټولو نبیانو د توحید مسله یو شی دی په تحقیق سره راغلی دي تاسو ته واضحه معجزې طرفه د رب ستاسو نه دا اوښه د الله ده دوی ته مطالبه وکړه چې ته نبي نو موږ ته معجزه پیش کړه نو یې څه شی پیش کړمه وایي اوښه راته اوښ پیش کړه نو ځه خو داسې اوښه چې د لسو میاشتو بلار به یو چې څنګه پیدا شي چې لنګم شي ډېره غټه مطالبه وه هغه الله نه سوال وکړه بیت المقدس سره خوا کې یو ګټه وه هغې ګټې نه وله الله اوښه جوړه کړه د ما نه راویسته تي او د لسو میاشتو بلار به اوښه وه چې څنګه پیدا شوه لږ وخت بعد لنګم شوه او د دنیا پی پکې و نو دا وایي د الله یو نښه ده تاسو مطالبه کړې وه نو اوښه دله میلاو شوه خجی هذه ناقة الله دا اوښه د الله ده دا نورې اوښې د چا دي ولې دا د الله نه دي څه دې ته اضافت تشریفي وایي ښه چې د ډېر شرافت او د مینې نه الله ځان ته منسوب کړي نو د دې دا معنی نه ده چې دا نورې نه دي او دا یوه ده لکم تاسو لپاره آیتا یوه نښه ده پس پرېږدئ دې لره چې خوراک کوي د الله په ځمکه کې او مه رسوئ دې ته ضرر وبنیسي تاسو لره عذاب دردناک یادوئ د الله نعمت کله چې وګرځولئ تاسو خلفاء آباد پس د عادیانو نه او ځای درکړه تاسو ته په ځمکه کې تتخذونه چې جوړوئ د هغې د میدانونو نه د نرمو ځمکو نه قصورن بنګلې او کنې د غرونو کورونو لره اواره کې به هم بنګلې جوړولې غر به هم کنسته او پای کې به کور جوړو
فسیاد کې نعمتونه د الله تعالی او مگر زمکه کې فساد کوونکي وی غټانو ای کسانو چې ځانې غټ ګڼل او د قوم د هغه ناغي کسانو ته هغه ته وی چې هغه کمزوري ګڼل استضعفو چې کمزوري ګڼل شي مؤمنانو ته یعنی لمن آمن منهم هغه چاته چې ایمان راوړل د دینا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه آیات تاسو پوهیږئ چې یقینا صالح علیه السلام ګنې لېږلی شوی پیغمبر دی د رب د طرفنا قالوا ناغي وتوي انا بما ارسل به مؤمنون یقینا موږ پاغي چې دی لېږلی شوی دی پاغي ایمان لرونکیو ویغه کسانو چې ځان غټ ګڼل او انا بالذي امنتم به کافرون یقینا موږ پاغي چې تاسو په ایمان لرئ کفر کوونکیو پس زخمی کړه او خلرا وعتوا عن امر ربهم ونا فرمانی وکړه سرکشی وکړه د حکم د رب دا غینا قالوا ناغي يا صالح عليه السلام ایتنا راړه منګه تبه ما غاظاب تعیدنا چې تمنګ یاره کایت من المرسلین د لګل شو پیغمبرانو نه د عذاب مطالبه وکړه چې عذاب راوله کته پیغمبرین فاخذتهم الرجفه فسنوا ولديل رزلزلي فاصبحوا في دارهم جاثمين پسو ګرځیدل پخپل کلی کې پړمخه پراتا دلته وی فاخذتهم الرجفه او سورته هود 67 کې بیا وی چې سویحه پر راغلی و فاخذتهم السویحه چغي ونیول نو علما وی سویحه دا د پاس نوا او رشفا د زمکه زلزله د لاندې نه ونه تعارض نشته یو چغه واله شو او چغه سره زلزله مشو دا یو معنا یا دوی مدا اصل عذاب چېونو آغا سوی حوا او رشفا زلزله د دې پزلونو کې الله د هغې د وجه نه راوسته چې زړه درزېده او یریده یا دی صالح علیه السلام ته ویلو چې وباسو دي نو الله په چغه واله چې زما نبی وباسه نو ټینګ شي او دی ته ویل چې وباسو دي کنه نو الله وي زمکه زما ته خلک وباسه نو زمکه په وجله کول فاصبحوا في دارهم جاثمين کله به دار راځي کله به دیار راځي نو بس دا اشکال دلته ختم کا دار چراشی نو دار نه مراد کله کا او دیار چراشی نو بیا خپل کور کا نو تعارض نشتا په خوا به داسې و چې د ټول کلي نه به یو دیوال تاو نو ټول کلی په منزله د یو دار دی نو چې فاصبحوا فی دارهم جاثمین شي نو معنی به دا شي په کلي کې په دننه عذاب راغی او ټول نسکور پراته و پړمخې او چې دیار شي نو دیار خپل ځان له ځان له کور ته وایي نو کلي کې بیا خپل کور بیلو که نو هر سړی په خپل کور کې پړمخې پروت صحیح نو تعارض نشته فتولى عنهم پسواوړه د دې دا غینا وقال وی ویلا لقد يا قوم زما قوم لقد ابلغتكم رساله ربي فتحقیق سره ما رسول د تاسو ته احکامات رب زما ونصحت لكم ما خير خوایل ټول و تاسو د پاره لیکن تاسو نه خوخوي خیر خواهانو لرا دلته اوس ګوره چې قوم هلاک شو نو یا قوم زما قوم نو چې هلاک شو خو مړ شو کنه نو مړ بیا خبرې وي چې ویا قومي د دې جواب واوره د دې دا معنی نه ده کنه بعض خلکو نه دا چل خطا شوی چې دا مړ نه اورین دا خطاب وزول کی وی بیا خو د صالح علیه السلام قوم به موریدل ځکه لګیا وته نه د دین دانه مراد نه د حسرت ده هغه ناوري خودي आवाज باندې د خپل لغونه خوشالۍ چې ما ته ډیر ویلی خو تاسو نه منل خان او دا یو قسم هغه له زورونه می اگر چې هغه مړ دي پنځپیر شیخ صاحب یو خبره کوله مدذله العالی و یو زمیدار سړیو عام مزدور کار هغه به د غر نه چې دینو کانی راوړل په خر باندې او هغه به په کرای باندې خلکو له کورونو لوړل بوري به په خوای کې به راوړل نو غر کې کانی چې دنه بوره کې چولې دی او خر باندې روان دی پدې کې دا خر چې دنه د اغازه لګورانو نو خپې خو دی یو کند واغی طرف ته خدا سي په بيخي پترس ولاړ دی راوچته دی نشي دې سړی سوچو چې د باندې خو وزنم دی نو زبو سره زور کوم نو زده براوچت شي نو دی وته د کند طرف ته ودرېده او دی بل طرف ته ولا زور ورکاو چې د کند تر نه دیونه ورځي
نو په دې خر کې دا مصیبت دی چې دله ته زور ورکوې دیکه ورکوې نو دی تا پله زور کوي نو دی دیکه ورکوي چې د دې کندې نه وخېږي او هغه ده پله زور کوي نو ده ته ځای ورانو نو ده پې وس یې وکړلې خو لکه وس نه شی بار شو دی اوس کته غورځېده نو دی ته دی خوا شو چې دی خوا شو نو خر خو زور کې و هغه خو ویل که اوس هم زه د قابو کړی یم چې ده څنګه پرېښوده نو به دیکې سره لاړ وغورځېده نو چې کله ښکته وغورځېده نو دې زمیندار چغې جوړې کړې چې زه غرق شوم تباه شوم ځکه چې خر خو ښکته پرېوته خر پرېوته او د پاسه پې بوره راله دی غریب رامنډې وایي او ښکته لاندې یو کنده د هغې کې خر پروت دی دی چغې وایي غرق شوم تباه شوم رامنډې وایي خر خواله راغی خر چې دی نو سټ مات شوی دی مړ دی او را دونه دونه سترګې راایستې دي نو دی جاړي تباه شوم او مړ شوم او هغې خر ته وایي په غوسه غوسه کې چې ګوره ما خو ته د کندې نه بچ کولی او ما خو تا له دکې در کولی خوا کولی مې خو تا زما نه منل او د کندې پله دې زور کو ما سره دې عزت کو که نه اوس به پړه کې ډېر وی چې تا ښه کول او ما بد کول خو وخت خو دنه تېر شوی دی اوس خو تا نه هغه وخت تېر دی نو صالح علیه السلام چې ورته دا خبره کوي چې مطلب یې دا دی چې تاسو به اوس ډېر پړه کې وایي چې ستا خبره صحیح وه خو هغه عذاب را باندې راغی خو اوس خو هغه کار وشو که نه اوس خو نه واپس کېږي او دویم دا دی چې دا خبره یې ورته د عذاب د راتلو نه مخکې وکړله چې قومه ما دله ډېرې خیرخواینې ولټولې خو تاسو ته خیرخوا د هغې قدر نه دی معلوم تاسو چې څوک خیر لټئ نو هغه په قدر نه پوهېږي نو زه به دنه لاړ شم خو تاسو به الله تباه کړي ولقد ابلغتکم ویوی قومه په تحقیق سره ما رسولي د تاسو ته احکامات د رب زما او خیرخواهي مې لټولې د تاسو دپاره لیکن تاسو نه خوښوئ خیرخواهانو لره ولوطا اوس بله واقعه د لوط علیه السلام دا واقعه متعلق ده د دویمې دعوې سره اتباع د ما انزل الله کوي ولوطا اذ قال لقومه دلته ونه ویله چې لوط علیه السلام مې لېږلی خپل قوم ته د قوم نوم هم نه یادوي او اخاهم ټکې هم دی کې نه راځي صرف قوم راځي د هغې وجه دا وه چې نوح علیه السلام د دې قوم و نه دا د بل ځای نه دی له راغلی و بیان دپاره او یو قوم له نه وتلی نو ځکه علماو لیکلي د لوط علیه السلام چې و نو دا د هارون علیه السلام لوط علیه السلام چې و نو د ابراهیم علیه السلام وراره لوط ابن حاران ابن تارخ لوط ابن حاران ابن تارخ حاران او ابراهیم علیه السلام دواړه دا چې دی نو ورونه وو دا پنځو قومونو ته الله لېږلی و د هغې علاقې نوم اصل کې و صدوم په صدوم کې 15 علاقې وي بیا 15 کلي او هغې وخت کې په هغې کې تقریبا 4 لکه پورې خلک ډیر مخلوقو هغې ته دی لېږلی شوی د ده په قوم کې 2 جرمونه غټ یو شرکو او دویم د هلکانو سره بدکاري وه لوط علیه السلام د هغې دواړو رد کوي خو قوم ونه منه نو قوم الله تباه که او لوط علیه السلام کله چې وی خپل قوم ته اتاتون الفاحشه تاسو راتلل کوئ بې حیایۍ ته ما سبقکم بها من احد من العالمین چې نه دی وړاندې شوي تاسو نه هغې ته یو تن د مخلوقات نه یقینا تاسو خامخا راتله کوئ سړو ته په شهوت سره ما سوا د زنانو نه بلکې تاسو یو قوم مشرکان نو جواب د قوم د هغه مګر دا چې وی وباسئ دی لره د کلي ستاسو نه انهم اناس یتطهرون یقینا داسې خلک دي چې ځان پاک کوي دا به کوم ځای نه داسې پرښتې رالي پس خلاص که موږ هغه لره او د هغه بیبي د هغه اهل لره اهل یې صرف 2 نوڼه وي ښه الا امرأته مګر ښځه د هغې هغه هم خلاصه نه کړه ښځه مشرکه وه معلومه شو چې د شرک عمل د لوط علیه السلام قوم کې و مګر ښځه د هغې څوک وایي دا منافقه وه کانت من الغابرین و د پاتې شو نه په عذاب کې راوورل موږ په یې باندې مطوره ناکاره ورول ناکاره باران مې پې کړو وګوره څرنګې شو انجام د مجرمانو و الی مدین اخاهم شعیبا 15مه واقعه دا د دواړو دعوو سره متعلق واقعي دعوې د اتباع د منزل الله سره او العبادة لله وحده سره شعیب علیه السلام مدین والو ته لېږلی شعیب علیه السلام نسب شعیب ابن میکیل ابن یسجر
ابن مدین ابن ابراهیم. دا مدین چې دی کنه مدین ابن ابراهیم دام د یو سړي نوم او داغه په نوم باندې د علاقه مشهوره و بیا او دا خلک داغه په نوم یادېدل. یا څوک وایي دا د لوط علیه السلام خورایه کېده او څوک وایي دا د لوط علیه السلام زومو والله اعلم. دا شعیب علیہ السلام تا خطیب الانبیاء وی خطیب الانبیاء. علماء لکلی دی داولی ابن کثیر لکلی دی یقال له خطیب الانبیاء لفصاحته عبارته و جزالت موعظته. دیر فصیح عبارت ویلے دے او دیر لن نصیحت قوم تکڑے دے. قرطبیم وی چه دتا بار بار دا مراجعت دا وجنا و دا خیستا خطاب دا وجنا خطیب الانبیاء وی. لیگلو منگ مدین والاو تا یو دا آغینا مدین اصل کی شعیب علیہ السلام چه دے دا دو قومونو تتلے دے. یو مدین لکه دلتا چرازی ویلا مدین آخام شعیبا او دویم ایکا. ایکا چه دے دا آغی ذکر بسور شعراء آیت نمبر 176 کے راشی دے دو علاقو تا دے اللہ لے گلو. او بعض علماوی چه نا ایکا دا غی طول علاقی نمو او دا مدین پا کی یو خاص دیو چلتا با مندائم کی دا نو دا یو شیر خان. و الى مدین آخاهم شعیب علیہ گلو منگا مدین والاو تا یو دا غی شعیب علیہ السلام اغویلی وی زمان قوم عبادتو کئی دا یو اللہ نشتے تاسو دا پارسو کی اللہ بغیر دا دے اللہ نام. قد جاءتکم بینتم من ربکم فتحقیق سر راغلی دی تاسو دا واضح دلائل طرف درف ستاسونا. فاوفو الکیل والمیزانا پورا ورکوی پیمانا و طول لرا مکموی دا خلقونا شیاد آغی مگر فساد مکوی پس مکا کی پس دا اصلاح آغینا دادی غور تاسو دا پارا کتاسو مومنانی. ولا تقودو بکل سوراتن توعدونا مکنی پا ارا لارا کی توعدونا چی روی خلقو لرا وتصدون عن سبیل اللہ و بنکوی دا اللہ دلارنا من آمن به آغا سوک چی ایمان راوڑے پا اللہ یا پا دی شعیب علیہ السلام. یا خدا دا چی دی با پلارا کی ناستو او خلق بے دا شعیب علیہ السلام دا تابداری نمانی کو سڑی تبیوی چت روانی یہ ردلتا یو نبی دی آغا خوالا زمان دیر خسڑیری چی ایمان پی راوڑم دی با توی کما شعیب یادے و سڑی یا زمان دا کلی دی منگ تی پتا دا توبه و باس آغا لگوره مز آغا داسی دے داسی دے داسی دے خلق بیتی پدی چلنا با لارو کے مناستو خلقو تبید آغا خلاف خبری کولی. دوی مدادا چه لارو کے ناستو لقطع الطریق شکی بے کولی ولا تقودو بکل سرات توعدون نو شکی بے کولی نو خلق بیردل نشپی با درازی با بیا بیٹے ما پاغلار نراتل. او یادادا چه لارو کے مناستو دا خلقو نبی پزور ٹکسون آغستل دا ټولو ته مراد کې دی شي مګې نه پاره لارې کې چې راوي خلق لرا او بندوي خلق د الله د لارې ناغي چاله چې ایمان راوړې دی په دې الله لټوي دی لره کوواله او یاد کې نعمت د الله ان اذ کنتم قليلا کله چې ویلک فکسرکم پسیات کړی وانظروا ګوره کې فکان عاقبت المفسدين سرنګ دې انجام د مفسدانو. وان کان طائفه منکم امنوا بالذي ارسلت به کیو وڈل استاسو نا چی ایمان راوڑی پاگی چیزلے گلے شویم پاگی و طائفت لم یؤمنو بلڈلے چی ایمانی نی راوڑی پس صبر کوئی تردی چی پیسلو کے لازم مینس کیو دا اللہ غور پیسل کون کے دے اوی غٹانوئی کسانو چکزانی غٹ گنلے و دا قوم داغنا خام خواب باسو منگتا اے شعیب علیہ السلام و آغا کسان چی ایمانی راوڑی دے تاثرام من قریتنا دکلی زماننا او لتعودن فی ملتنا. دلتا سوجو کوا لفظی مانا یا بخا مخا واپس کیگی زمان پا دین کی نو عوض خودی تاوئی چی یو سڑے خپل زور حالت تا واپس عوض سمانا واپس کیدل نو واپس کیدل سمانا چی یو سڑے یو زیکی لارشی و بیارا شید نو لدی بدا مانا شی چی شعیب علیہ السلام نعوذ باللہ مخیر دی پا دین وو بیاد نبی شو نو دای دین نو وته نو سمانه دی چې واپس زمنګ دین لراشه نو چې دای په دین واخو د کوپر دینو نبی خو د کوپر نه پاکي نو څنګه دای په دین باندې شو نو یو خو آسان جواب چې دا هغه د خپل خیال مطابق خبره کوله نبی چې کله دعوت او بیان نه شروع کړي نو چاته خو پته نه لګي کنه
اگر چې هغه د هغې دین او د هغې مذهب خلاف و خود بیان یې نو شروع کړی نو چاته پته نه وه خبره پټه ښکاره پټه وه نو د هغې دا خیال و چې د بیان نه مخکې نه دی زمونږ په طریقه و نو ځکه وایي چې او لتعودن فی ملتنا او یا د دین هم آسان جواب وکړه هغه دا دی چې دلته عود په معنی د دخول باندې کا نو څه معنی او یا خامخا دننه کېږي به ته زمونږ په دین کې دا آسانه معنی شوه قال اغوی اولو کننا کارهین اگر کیو منگا بدگنون کی بیا بم ستاسو دین لرازو پا تحقیق سره جوړ کړي به منگ پا اللہ بانی دروغو لرا کمنگ واپس شو پا دین ستاسو کی پاس داغینا چی خلاص کړیو منگ اللہ دا دینا او ندی جائز منگ دا پارا چی دن نشو پا دی دین کی ہمیشہ مگر آغت کیگی چی اوغواری اللہ چی رب زمنگا دے مانا چی رب سے اوغواری نابا کیگی دا استثناء منقطع دا یعنی فیفعل ما یشا آغت چی سکی اغا کیگی او رب زمنگ پراخه دے رب زمنگ عرشی تا پہ اعتبار دے علم پا اللہ بانے منگ زان سپار دے دے دا خیری دی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین دا خیری دی قوم تا اے رب زمنگ پیسلو کے زمنگ او زمنگ دا قوم پا مینس کی پا حق سرا او تی غورد پیسلی کون کنا بعضی یاران پا کی دا دعا ہوئے مقتدین ہوئی امین امام دعاو کی اللہ دا قوم میں تباہ کو مات اخلاص کا مقتدر وی اللہ زمانگ دے استاذ دا دعا قبول کا مقتول غرق کو دے پریدا پی کی خوپینا کنوی ما دعاو کرل اللہ کا تو کرا چی دعا دا کی خیری دی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین دا خیری دی اے رب زمانگ پیسلو کے زمانگا و زمانگ دا قوم پا مینس کی پا حق بانے ہوتے غوارا پیسلا کون کین اوی غٹانو ای کسانو چکو پرے کڑو دا قوم دا غنا که تاسو تابیداری اکڑا دا شعیب علیہ السلام یقینا تاسو بدغی وقی خامخای تاوانیان ونی والدی لرا الرش پا زلزلی دلتوی زلزلہ پیرالا سورت ہود کی وی عذاب السویحان دا چغی عذاب پیرا دا چغی عذاب پی اللہ راولے گا او سورہ شعراء کی وی عذاب یوم الظلہ سورہ شعراء یو سلوات یا کی دا وریز عذاب پیرا گئی نو دا جدا جدا حالت تا اشارہ دا دی پا صالح چغی والے وی پا شعیب علیہ السلام نو اللہ پی چغی والے پا واسطہ دا جبریل او دی ورطویلیو دا ملک ندیو باسو نو اللہ پی زلزلہ راوستا چی خان زمان نبی زمان دا ملک نو باسی زمکا زمان دا خان او دی ورطویلیو چی منگ بانی دا اسمان نا تندر راو غرزوا او تسقط علینا کسفا من السما نو اللہ پی دا وریز عذاب نازل دا جدا جدا خبره شو چغوا زلزلم پیرالا او عذابم پی دا وریز نراغی دری وارا پیراغلی فاصبحوا فی دارهم جاسمین او گرزدل پکلی خپل کے جاسمین پڑمخ پراتا نسکور پراتا دا چی سڑے مخا مخورور زیگی و داخلی دا خور اڈکا شدید تا جاسم ہوئی آغا کسان چی نسبت دروغی کڑو شعیب علیہ السلام تا حلاک شو دا سے حلاک شو کالنم یغنو فیہا گوئے چی دی نو پاتی شوی پا دی کلی کے کلیت دا سے خالی شو چی انسان پا کی چتا نخکارا کے دا آغا کسان چی نسبت دروغی کڑو شعیب علیہ السلام تو اغی تاوانیان واوڑا داغینا فتول عنهم پس واوڑی داغینا اوی ویل یا قومی زمان قوما پا تحقی سر ما رسولی تاس تحکامات درب زمان او خیر خواهی می لٹولی و تاسو دا پارا سرنگی بز غمجن شم پا قوم کا پیرانو و ما ارسلنا تخویپ دنیاوی ندے لے گلے منگ فی قریتن پا یو کلی کی من نبیین یو نبی لارا دلت تقدیر دے فکذب اہلوها مگر داغی خلقو داغی تکذیب کرو الا اخذنا اہلها مگر نیولیو منگا اہل داغی بالباسائی والزرع پا مالی تکلیپنو پا بدنی تکلیپنو لعلهم یزرعون دید پارچ دی آجیزیو کی ثم بدلنا نبیا بدل بکا منگا پا زید تکلیب بانی الحسنت خوشحالی عذابونا با پیرالل خو بیا با اللہ غا عذاب لرکا خوشحالی بیراوستا حتی عفو تردے چی زیاد شو پا نسل او پا اولاد کے وقالو دے کشرانوی چی قد مسا آباؤنا الزراء والسراء پا تحقیق سر رسیدلیو زمان پلارانو تا تکلیفونا خوشحالی من بانی بمدار آزی کلب گورب تکلیفی و کلب راحتی پا دی پوی نشو جی دا تکلیف والی راغلے والی لار فسونی والمنگ دینا ساپا و دین پوی دل ولو ان اہل القرآ آمنو واتقاو زجر کوید کلی والا چی ایمان راوڑے وین مکی والا زانی بچ کڑوے دا شرک نل فتحنا لیم برکات من السمائی والارض
خامخا را کولاو کړی وو موږ په دی باندې برکتونه د اسمان او د ځمکې نه. دی آیت کې دا وی که یو کلی والا صحیح مانو کې ایمان راوړی وی او ځان یې د ګناه نه بچ کړی وی نو موږ به په دی باندې ډېر برکتونه د اسمان او د ځمکو را کولاو کړي وي. یعنې چې دا څه عذابونه شروع دي دا د انسانانو د عمل د وجې. خو دا قاعده کلیه نه ده چې هر مؤمن او هر متقي باندې د برکتونه نازلېږي. قرطبي وایي یا خو دا خاص د یو قوم په باره کې لکه دا مخکې تیر شو هغې باره او یا دا قاعده کلیه نه ده. کله کله الله داسې کوي چې سره د ایمان او سره د عمل صالحه انسان باندې تکلیف په دنیا کې راولي. نو چې سړی ګوري نو ایمان هم ښه مضبوطي عقیده هم ښه صحیح عمل هم ښه صحیح او د هغې باوجود مې دا امتحان د رب د طرف نه خجی. خو عام طور سره د نیکو اعمالو سره پارس کې الله برکت اچي ولکن کذبوا لیکن دی نسبت د دروغ کړو پس نیولیو موږ دی په سبب د هغې چې دی کوم کسب کړو. افامن اهل القرى زجر او تخویف موجودینو ته ای افامن اهل القرى ای بچ بشي کلو والا ایاتیهم د دینه چې را بشي دی ته باسنا زمنګ عذاب بیاتن د شپې وهم نائمون او دی بیودا. یا بل معنا افامنا ای بیری کیږي بی فکر کیږي د کلو والا د دینه چې راشي دی ته زمنګ عذاب بیاتن د شپې وهم نائمون او دی بیودا. نه دی بیری کیږي کیدای شي د شپې په الله عذاب راولي. او امن اهل القرى ای بی فکر کیږي د کلو والا ایاتیهم د دینه چې راشي دی تباسنا زمنګ عذاب زوحن د صاف په ټیم کې وهم یلعبون او دی لوبې کوونکي هېڅ پته نه لګي د عذاب نو هر وخت کې د الله د عذاب نه یره پکار ده. افامنو مکر الله ای دی بیری کیږي د یری د الله نه د مکر او د عذاب د ای دی بیری کیږي د عذاب د الله نه نه بیری کیږي د عذاب د الله نه مگر قوم تاوانیان چې کوم قوم په تباہی کنو هغه به د الله د عذاب نه د یری نه به بی فکري. نور هر مؤمن د الله د عذاب نه یره کوي ځکه خو د الله نافرماني نه کوي کنه. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها بیا زجر ای نه د ښکاره شوې نه د معلومه هغې کسانو ته چې په میراث راوړي ځمکه پس د مالکانو د هغې نه چې مخکني لاړ شي هلاک شي وروستنو ته پاتې شي. الله نشاو کو غواړو موږ اصابناهم بذنوبهم وبرسو موږ دی ته عذاب په سبب د ګناهونو د دی. دی رستنو ته دا پته نه لګي چې مخکني الله څنګه غرق کړل د ګناهونو په وجه دی به هم تباه شي که ګناهونه کوي که نه. او مهر لګو موږ په زړونو د هغې باندې فهم لا یسمعون پس هغې نه اوري یعنې نه قبلوي د الله حکمونه. بیا تسلي نبي علیه السلام و مؤمنانو ته دا کلو والا دی بیانو موږ په تا باندې من انبائها بعضې د خبرونو د دی نه او په تحقیق سره راغلي دی ته د دې پیغمبران بالبینات په معجزو باندې فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبلو. دلته توجه کوئ یو معنا فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبلو نو دی چې ایمان راوړی وی بما کذبوا من قبلو په سبب د هغې چې تکذیب یې کړی مخکې. څه مطلب په دې آیت کې ګڼ توجیحات دي. یو دا پیغمبران په واضح دلایلو رالل خدای هغه ونه منل انکار یې وکړ. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبلو نو دی چې ایمان راوړی وی په وخت د راتلو د پیغمبرانو کې چې کله پیغمبرانو دی له معجزې راوړی بما په سبب د هغې چې د الله په علم کې مخکې نه تیر شوي دي کذبو من قبلو چې دی تکذیب کړی پخوا مخکې نه الله ته پته وه چې دی به تکذیب کوي. نو که دی ایمان راوړی وی که نه نو بیا خو د الله علم کې فرق راته تکذیب یې کوم ځای کې کړی کله چې الله دی د آدم علیه السلام نه د سرو میګانو شکل کې پیدا کړل د هغه د شانه هغې وخت کې دی تکذیب کړی و الله ته پته وه نو ځکه یې اوس تکذیب وکړ. یو معنی ده. یا دویمه معنی ده نو دی چې ایمان یې راوړی وی
په دې معجزو پس د ارسال الرسل نه په سبب د هغې چې دوی تکذیب کړو په هغې وخت کې چې کله ته الله وعده اخیسته په ازل کې یا دریم دا دوی که دنیا ته الله واپس راولیږي نو دوی به ایمان نه راوړي ولې ځکه چې اول ځل یې تکذیب کړی او چې کوم عادت سړي کې دا بدلیږي نه دی به په خولې ووایي چې زما توبه ده او بیا به داسې نه کوم چې مقرر شي بیا به هم داسې او بل دا چې دوی د معجزو نه پس ایمان رانوړه ولې ځکه چې د معجزو د راتلو نه مخکې تکذیب کړو دا معجزې موږ نه منو چې رالې نو خو دې بیا نه منلې صحیح شوه دا ټولې چې کوم دی نو معناګانې صحیح کېږي نو دی چې ایمان یې راوړی په سبب د هغې چې دوی تکذیب کړی د دوی مخکې د راتلو د پیغمبرانو نه هغه ضد باندې پاتې شو دارنګې مهر لګي الله په زړونو د کافرانو باندې وما وجدنا لاکثرهم من عهدنا نو موندلې موږ د اکثرو د دوی دپاره پورهوالی د وعدې دې کې درې معناګانې دي یو معنا بقا علی الفطرت دی په خپل فطرت اسلامی باندې پاتې نشو ولی کل مولود یولد علی الفطره هر بچه په فطرت اسلامی پیدا کیږي نو دی هغه فطرت خلاف کو ایمان را نه وړه هغه وعده پورواله ونه یا هغه وعده پورا نکړه چې کوم وعده مصیبت په وخت کې دی الله سره کړی و مصیبت چې په انسان راشي کنه نو دی وی الله دارنه لري کې موږ بستا تابعداري کوو نو چې هغه مصیبت ته الله لري کنه ګوره بیا نافرمانی شروع کړه او یا دریم دادی هغه وعده چې الله د دینه د انبیاء په واجب خلا غسته و چې زما عبادت وکوي او شرک بنه کوي لکه سورۃ النحل 36 کې چرازی نو دی هغه وعده پورا نه کړي وما وجدنا لاکثرهم ند مندل موږ د اکثر د دې لپاره من عهد پورواله د وعدو یقینا مندل موږ اکثر د دینه خامخانه پرمان فاسقان ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه اوس د دې زینا دویم باب شروع کوي یوصل آتش په آیت پوری پدې کې واقعه د موسی علیه السلام دا واقعه متعلق ده د دعوی اوله سره اوله دعوه سو مولانا صاحب تشجیع تبلیغ ترغیب ورکو بادری ورکول د الله د دین په تبلیغ او په بیانولو کې نو دا دعوا هغه سره واقعا هغه سره متعلق ده چې ظلم تنګوا وګوره لکه موسی علی السلام چې ظلم تنګ کړي نو خا دا واقعا شپږ مقامات باندې منقسم ده د اول مقام کې داخلي چې موسی علی السلام اول فرعون ته بیان وکړ او بیا فرعون باندې دا بیان ډیر بدو لګید نو هغه ویل دا خو ساحر دی معجزې چې کله پیش کړي مقابله د پاره ساحران راوستل اګور هغه ساحرانو ته الله ایمان نصیب کړ هغه د موسی علی السلام مرګري شو دا په دې اولنی مقام کې ښا ثم بعثنا بیاراولېګ منګه من بعدهم پس دا غینه موسی علی السلام بیااتنا پایتونو زمنګ باندې فرعون او داغي غټانو ته فظلموا بها نو هغه ظلم وکړ په دې آیاتونو باندې ظلم سوچ انکار وکړ یا ظلم وکړ په خلکو باندې په سبب د دې آیاتونو باندې وګوره څنګه شو انجام د فساد کوونکو وقال موسی ویلی موسی علیہ السلام اوس دا بیان کړي یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا ز استاد مطرف رب د مخلوقاتنا حقیق لایق ما علی الله اقول پدې چې نه بویم علی الله فلا الا الحق مگر حق خبره زدا الله رسول مو حق بیان لراغلی ما قد جئتكم فتحقیص رات لکڑی دی ما تاسو تببینت من ربکم فواضح دلیل طرف درفستا سنا فارسل معی بنی اسرائیل فسلگ ما سر بنی اسرائیل لا قال نو فرعون توی ان كنت جئت بآیت کیت چرات لکڑی دی پیو معجزه باندې فات بها نراوڑا غ معجزه رات لو کپاغي باندې کیت د رښتینو نا وخا معجزه پیش کوم ویاو فالقى عصاه پسوی غرزول خپل امسا فاذا هي ثعبان مبين پس ناسا پاغه و اجدا اخکارا
اصل کې دا هغه وخت لا چې د مقابلې ټیم لا نه دی، دا صرف فرعون ته خپله معجزه ښي. مولانا صاحب دا یو خبره ذهن کې کېنوه، د دې موسی علیه السلام د مار په باره کې 3 قسمه الفاظ راځي، لکه یو دا دی لکه ثعبان مبین، او دغه شان سوره شعراء 32 کې راځي، او سوره طه شلم کې نه سوره شعراء 32 کې راځي، او سوره طه شلم کې او سوره نمل لسم کې. په طه شلم کې وایي چې حیه تسعى مار منډه والے، او سوره نمل کې بیا وایي چې جان نری مارو. نو 3 قسم الفاظ راځي، کله وایي ثعبان، کله وایي حیه تسعى، او کله وایي جان. نو دا یو جواب چې موسی علیہ السلام امسا چې وانو دا 2 ځایونو کې غورځول، 3 ځایونو کې بلکې غورځولې و. یو ځای هغه و چې کله الله پاک دله ټریلنګ ورکو چې دا امسا نه به مار څنګه جوړې چې دا ویني او ډېر لږ مضبوط هم شي، له سره مضبوط شي چې مار نه بیا هېرېږي. نو چې کله پیغمبري ورکول نو الله ورته امسا وغورځوه، هغه ناڅاپه مار شو منډې والي. نو چې کله هغه ځای کې و نو هلته یوازې او الله دله ټریلنګ ورکو نو صرف مار ته جوړ شو. او چې کله د فرعون دربار کې وغورځول دا د مقابلې ځای د لویه اژدها ته جوړه شوه یا خدا شو. دویمه خبره دا ده چې دا یو مارو خودی کې دا 3 واړه صفتونه الله چولی، جنس مارو نو حیتون زکوی، بدن نه داسې و چې ثعبان لویه اژدها وه غټ مارو، او دا غټ مار چې کنه نو دا ډېر سوړي د مزل نه داسې رو غونې خوځېږي، او دې داسې و چې کأنها جان، تا به وایي چې نری مار دی، په دې سپیډ کې د نری مار نام تیز. نو دا ناشنا خبره چې مار و د جوسې نه ډېر غټ، خو په حرکت کې او پتلو کې د نری مار نام تیز روانو. نو ځکه کله جان وی کله ثعبان وی. وی غورځول امسا پس ناسا په هغه واج دها ښکارا، ونزع یده راویست خپل لاس پس ناسا په هغه تک سپینو د کتونکو د پاره. وی غټانو د قوم د فرعون نه تالیسټو وی، دلته وی چې دا د غټانو وی. او سوره شعراء کې بیا راځي 34 کې چې فرعون وی. اصل کې دا خبره و د فرعون، خدا بیا د غټانو د فرعون نرستو کوله. ځکه دا خو د فرعون د خولې هغه قصه وه، د هغه د خولې نوکرانو چې څه به هغه ویل نو دا به دیم ویله. وی غټانو د قوم د فرعون نه ان هذا لساحر علیم، یقینا دا خامخا جادوګر دی پوه. یرید ان یخرجکم، غواړي چې وباسي تاسو د ځمکې ستاسو نه. فماذا تامرون، څه جواب ورکوئ، څه مشوره کوئ تاسو، څه حکم کوئ تاسو. قالو نو دیوی ارجه و اخاهو، مهلت ورکدل او د ضرور لا، و ارسل فی المدائن حاشرین، راغون که پخاریه که جمع ولیگا پخاریه که را جمع کون که ساحرانو لرا، ولیگا خاریو که حاشرین جمع کون که ساحرانو لرا. ارجه و اخاهو، ارجه و اخاهو یو معنی دا اخره رسته که مهلت لورکا، ځکه چې مقابلې دپاره به تاریخ مقرر شي او خلک به راغون شي. دویم احبسه، جیل کې بند کا چې ونه تختی. او یا درېیمه دا ده چې تمه وله ورکړه لږ خوراک څښاک پیسې میسې ورکړه، کیدای شي په دې واوړي. ډېر خلک داسې که نه چې هغه سره عهده شي، عهده وله میلاو شي نو بیا غږ نه کوي. نو دل هم څه عهده مهده ورکړه نو دی به بیا غږ نه کوي. خو دا اوله معنی لږه ښه ده چې جیل کې بند کا، او یا معنی مهلت وله ورکړه او ساحران ورپسې راغونډ کړه. اوس یو موسی علیه السلام پسې په زرګونو ساحران راوسته. یاتو کرابولی تا بکل ساحر علیم، هر جادوگر پوا. وجاء السحرة فرعون، رال الجادوگران فرعون تا. قالو نو اغیوی این لنا لاجرا، ایبا منگ د پارس مزدوری، سعوز ان کننا نحن الغالبین، کشو منگ زورا ورا منگ لبسراکے انام و ستنخوا. قال نعم ناغوتوی آو و انکم و یقینا تاسو لمن المقربین، خامخا د نزدیکانو نبی ماتا. دا اغا عوض بانی سیوا خبره ده. سمانا
تنخواه هم درکما چې څومره رزل ته دیاړي میاړي به خټې در کومه او د هغې نه سیوا به دا شی چې زما خاص کسان به شي ستاسو به ډېر اوچت مقام وي خو مقابله مضبوطه وکئ قالوا یا موسی اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین وی هغې ای موسی علیه السلام یا ته امسا مخکې وغورځوه یا شو موږ به مخکې غورځونکي د موسی علیه السلام ادب او احترام یې وکړ ادب او احترام ډېر ښه شی دی ښه الله ورته آخر کې ځکه بیا ایمان هم نصیب کړ چې څوک ادب او احترام کوي د یو انسان عالم احترام کوي الله به په کور کې عالمان پیدا کوي د نیک انسان ادب او احترام کوي نو الله به په کور کې مؤمنان او دیندار خلک پیدا کوي خپله به الله دین سره مینه پیدا کوي وی هغې یا ته وغورځوئ یا به شومنګه غورځونکي قال القوا موسی علیه السلام تاسو یې مخکې وغورځوئ دې دپاره چې دا سحر دی وکړي چې خلک یې ویني او بیا به د امسا په ذریعه ختموي فلما القوا کله چې دوی وغورځولې سررسیګانې او امساګانې سحروا اعین الناس نو جادوی وکړه په سترګو د خلکو نظربندي وکړه واسترهبوهم ویرول د خلکو لره وجاءوا بسحر عظیم او راتللو کړل هغې په خپل سوچ کې په یو ډېر ناک لوی جادو باندې دا خو په زرګونو خلکو ښه نو هر یو ځان سره یوه رسۍ او یو امسا وړې وه نو ټولو میدان کې وغورځول نو ته ووایه چې په زرګونو خلک یې ښه تعداد تر 80,000 پورې پکې قول شته 12,000 دې نه سیوا کم دومره خلک و نو وروره چې یو امسا شي یو رسۍ شي دا یو کس دوه وغورځوي نو دا به څومره لوی میدان کې به څومره ماران جوړ شوي وایي داسې یو غر جوړ شو د مارانو او دا یو بل باندې داسې اوړي راوړي که نه خلک وایي دا وګوره د دې مقابله به څوک کوي دا خو یو نه دی دوه نه دي دا خو په لکونو ماران شو واوحینا الی موسی وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته ان القی عصاک دا چې وغورځوه خپله امسا فاذا هي پس ناڅاپه د امسا تلقف ما یافکون غړپ به کې تیر به کې هغه چې دی کوم دروغ جوړ کړي وي دا سحر به ترې راکاږي یا دا شیزونه به وخوري موسی علیه السلام چې امسا وغورځوله لوی اژدها جوړه شوه او چې اژدها جوړه شوه نو وایي د مارانو ته خوله کولاو کړو بس یو 2-3 نړو کې ټول وخوړل دنیا حیرانه شوه چې دا وګورئ دا خو ناشنا کار وشو فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون واقع شو حق او باطل ښکاره شو خلکو ته هغه چې ودی چې کوم عملونه یې کوله فغلبوا هنالک پس کمزوري شو دی په دغې ځای کې وانقلبوا صاغرین وګرځېدل دی ذلیله وانقلبونه ګورې مراد څه دی لکه فرعون او د هغه قوم دی ساحران ذلیل نه دي ساحرانو خو ایمان بیا راوړلی صحیح شوه والقي السحرة ساجدين وغرزولې شو ساحران سجده کوونکي وې د ساحرانو آمنا برب العالمین موږ ایمان راوړی دی په رب د مخلوقات باندې رب موسی و هارون چې رب د موسی او د هارون علیهم السلام دی دا یې ورپسې ولی وي رب العالمین کې خدای وکنه عالمین کې خدای داخل علما وایي دا ځکه چې فرعون ویلي چې زم رب العالمین یم نو خلک هسې نه چې دا سوچ وکړي چې دی جوړې د فرعون باندې ایمان تازه کړه نو دی وی چې نه فرعون تا نه یادو موږ د رب نه مراد هغه رب دی چې کوم ته موسی علیه السلام رب وایي او هارون علیه السلام ورته رب وایي او دا یې ولې یاد کړل دا ځکه چې ایمان ورته د دی په وجه نصیب شو کم انسان نه چې تا ته ایمان نصیب شي عقیده نصیب شي د هغه نوم یادوه او د هغه نوم په باندې فخر کوه ښه دا نه چې تاله بیا د هغه نوم باندې ځان بد ښکاري قال فرعون نوی فرعون آمنتم به آیا ما تاسو ایمان راوړی دی په ده باندې مخکې د هغې نه چې ما اجازت کړو تاسو ته ما راته نه دي ویلی ایمان هم راوړه ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه یقینا دا خامخا ستاسو هغه چل دی چې کړو تاسو د لره په ښار کې دې دپاره چې وباسئ د هغې نه اهل د هغې په زر دی چې تاسو به پوه شئ دومره ظالم دا فرعون اوس پوهېږي چې خلک په ایمان راوړي نو خبره الټه کړه وایي دا تاسو په شریکه یو ګیم جوړ کړی دی موسی علیه السلام مشر ساحر دی او تاسو سره کشرانې وئ او دا ویلي چې دا موږ به بیا مقابله ته به وګټئ موږ به وبیلو نو دا خلک به راواړوئ موږ دوکه کوئ
اوس راغوښتیم د دې ملګري هم د ده چې ایمان ورته نصیب شو نو قصه بل شانه شو وایي دا تاسو په شریکه یو ګیم جوړ کړی دی او زر زر یې غصې شروع کړلې چې نور خلکو سره ملګري نشي تاسو په لکه ایمان هم راوړه لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف خامخا کټ به کم لاسونه او خپې ستاسو عدل بدل ښی لاس او ګس خپه او دارنګې ګس خپه او ښی لاس داسې عدل بدل به نه کټ کوم او خامخا پانسي به کم تاسو بیا به پانسي کم تاسو ټولو لره اوس ګوره د ایمان هغه مضبوطوالي ته قالوا انا الى ربنا منقلبون مخکې ګوره پیسو په تمه کې و لالچ کې و او فرعون ته وایي چې موږ له به سره کې که موږ زورور شو اوس چې پکې ایمان راغی پیسې پروا نه کوي د مال پروا یې نشته په ځان یې پروا نشته که لاسونه خپې کټ کوه که نه انا الی ربنا ویغه یقینا من خپل رب ته منقلبون واپس کېدونکي یو که دې مړه کړو نو د رب دربار کې به پیش شو لاخه د جنت ته به زر ورسېږو نور به څه وشي وما تنقم منا ای فرعون ته بد نه ګڼې زموږ نه مګر دا چې موږ ایمان راوړی په ایتونو د رب زموږ باندې هر کله چې رال موږ ته ای ربه زموږ راتوی کې موږ باندې صبر لره او وفات کې موږ مسلمانان وقال الملأ من قوم فرعون دا اوس دویم مقام آیت 130 پورې په دې کې اوس هغه مصائب ذکر کوي چې د فرعون د طرف نه او د هغه د ملګرو د طرف نه موسی علیہ السلام او داغه قوم ته رسیدل تشیمان خو نو کنه اوس به مصائب هم برداشت کې مصائب دا چې فرعون خلق راغون کول چې دا مسلمانان خو وسرور ډیریږي او دای زمون خلاف کوي نو دای سبن پکار دي چې دای د مخه بند کو نو قال الملأ وی غټانو د قوم د فرعون نا اتذر موسی ایت پرې موسی علیہ السلام او قومه د قوم لرام ليفسدوا في الارض دې د پاره چې فسادو کې زمکه کې خلقو کې شک پیدا کوي او خلقو کې دلی پیدا کوي ويذرك والهتك او پرې دې تاسو ته عبادت لرا ای عبادتک تا نه منی استا عبادت نه منی تدل بیا دا شنه پرې دې دل سزا پکار او یا دادا ويذرك والهتك پریدی تاسو ته خدایان سوال راځي چې فرعون خو په خپل ویلو چې زستا سلوې ربې ما نو د فرعون خدای په ګلاسو کو نو بعض علما وایي چې د ځان ته رب ویلی وو خو نور خلکو ته وی زستا سو ربې ما او خپل ځان له یو غوا ساتلی ورغه عبادت وکاو د غوا بندو ها او علما لیکلي دي چې کان معبوده البقره الحسنه داغه معبود خيسته غواوه چې کوم خيسته غواوه نو فرعون وې دا مال راولي نو به کور کې وتړل وغیله به عبادت کو او تلبیس ابلیس کې ابن جوزی سے لیکلی دي وای کان یعبد التیسا فرعون په خپل د چیلی عبادت کو پیسه چې وته وی چیله داغه عبادت کو څوک پکې وای د بوتانو عبادت کو څوک وای د نور عبادت کو والله اعلم قال نو فرعون وسنقتل ابناءهم زرد چې او بوجنو منګه زامن ددی ونستحيي نساءهم او به ژوندۍ به پریدو جنکې ددی یا به عزت به کو زنانه ددی دا دویم ځل باندې فرعون حکم جاری کړ یو ځل خو هغه وخت کې ماشومان علالول چې موسی علی السلام کله پیدا شو نو دا دویم ځل وای چې ګوره مون خو دای بچی علالول بیا بس کړل بیا به دا علالول شروع کو کنه بچی به علالول بیا نه به عزت کو خدا دویم ځل حکم اسد خلقو دی يرولو د پاره کړو دی باندې الله قادر کړي نه دی بیا ول الله دومره وس نو ور کړي چې د بنی اسرائیل بچی دی علالای او ګوره دا اوس قرطبی لیکلی دی خان دی فرعون ته ګوره عجیب شعر الک بچی صلی الله علیه موسی علیہ السلام یاد کنه چې دا بزراونی سم ولال به کما قرطبی لیکلی دی دلته موسی علیہ السلام نه یادې حالانکه ټول مسله د موسی علیہ السلام نه جوړه ده کنه هغه پیغمبر دی هغه باندې خلکو ایمان راوړل هغه نه یادې ولی وی فرعون به د موسی علیہ السلام نه ډیر زیات یریده وی هغه ته به په وسره قتلم نه او نه به تر خواله نږدې کېدل ته خو تقصیر هغه معلومه وي خو یې مت معلومه چې زما په کور کې خدای وړو کې لوي شوی دی د خو چې یو خبره باندې ودرېږي نو بیا چاپلارم ته وای نشي اړولې
او دا مو ته پته وه چې قبطي له سوک ورکړه فوکزه موسی فقضوا علیه موسی علیه السلام د فرعونیانو یو سړي له سوک ورکړو نو په یو سوک یې مړ کړو نو هغه خو لا بیا هم یو زمیندار غونې سړی و لکلکو بادشاهانو کې صحیح دی خو پستې مستې خوړلي دی له خو هغه داسې تنګلې هم ډېره وه که نه فوکزه موسی فقضوا علیه نو دې ته ډېر یارېده وایي څه نه چې خبرو کې راباندې راخلاص شي او که یو سوک یې راکړي بیا به راپکې څه نه قرطبی لیکلی دی د سعید بن جبیر رحمت الله علینا وی وکان فرعون قدم لام موسی رعبا فرعون د موسی علیہ السلام نه ډیر زیات یریده وی فکان اذا رآه بال کما یبول الحمار په دې ځای قرطبی لیکلی وی چې کله به موسی علیہ السلام ولید نو دا خبره چې به سره شروع کړي کنه وی دا غنه بداسې امتیاز روان شوي لکه خر چې څنګه امتیاز کوي روب نه کله کله انسان نه امتیاز زی الله اکبر عارف شیخ صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه یو ځل خپل قصه کوله وای سعودي کې دا شیخ عبدالسلام صاحب هغه وخت کې ژوند دیو نو دې سعودي ل راغله او د اشاعت کې ویل ته یو مولا عمر خطاب نومو درځ والله علم نو هغه د چیلنج ورک چې ما سره په قرات خلف الامام باندې مناظره کی نو ایده ما ته ویل چې د مال چیلنج راکې چې ما سره مناظره وکړه وای ما ته ویل چې مناظره ته ملمه ته بنه کې او هغه فسودی کې پاتې کېده په خپل زب مناظره کوم زره د علاقې کې پاتې شه ما ته دا یو معلوم وای ما ته چې دا خلا خاطر چې زب د غم نه خلاص ته یو کا نو ای مناظره موږ مقرر کړل یو دیره کې د ماسختن په ټیم کې دیره کې تل حجوماتونو کې پابندي یو دیره کې منګ راغون شو هغه مولا راغی او زمر علامه شیخ عبدالسلام صاحب ما سره وی رحمه الله او دا ټول مرګریو رالو کېناست خلک راغونډه دا مولا راغله د ناس د عمر خطاب نومو نو ما ز پاسه د ما ویلا چې زه د خپل مقابل نه تپوس کوم دوه خبرې دی یو دیو کی دی وی چې امام په سړی فاتحه او نوې منځي کیږي کنه کیږي کدی وی چې منځي کیږي انو بیا خو زماو د جګړه نشته زمم چې کیږي دیم وی کیږي او کدی وی نه کیږي نو زه بیا بل تپوس کوم نو بیا به د دې وی نه کیږي د خپل خبره وکي وای ځکه نه استما دا سړی چې پاسه د ټول بدا ریګزیدل په ولګیدل نو چا ویل چې د په ولاړه خبره نشي کولای وای ما جوړ شي کرسي ولا راوړی نو دی کې یو تن منډه کړه کرسي یې راواغسته او دی په هغې کرسۍ کې کېناسته زه یې تنګ وکړو دیره وړه وه نو دا دلته کرسۍ د خوا کې اوسره شیخ عبدالسلام صاحب ناست دی نور کسان ناست دي کرسۍ کې کېناست دی په دې کرسۍ کې ناست دی نه او کوي نه نه کوي هېڅ هم نه وایي وایي چې لږ ساعت تېر شو وایي امتیازې ته روانه شو وایي د شیخ عبدالسلام صاحب هغه وخت کې هغه بیا خو وفات و عارف شیخ صاحب ژوندی و د هغه دا نستوڼ هم په امتیازو لړلی شوی وی بیا ځان راز لري نیولې ولته لاړ وینځ نو دا د رعب د وجې نه کله داسې کیږي چې انسان نه امتیازې لاړې شي پوه شوې فرعون د موسی علیه السلام نه یریده فبال کما یبول الحمار نو هغه نه به امتیازې روانې شوې لکه څنګه چې به د خر نه امتیازې تلې قال سنو دا بعضې ماشوم باندې یره راځي چې استاد سکر خلاصه کړي که نه هغه نه هلته امتیازې ځي نو هغه یو لاس باندې لاندې دغه نیولی یو لاس استاد ته نیولی که نه وایي زه چې امتیاز رانه روانې شي قال سنقتل ابناءهم وی هغه زر دی چې وبوجو موږ زامن د دی ونستحیي نساءهم او ژوندی به پریږدو د دی جنکۍ د بېعزتۍ او د خدمت دپاره وإنا فوقهم قاهرون یقینا موږ د دی د پاسه زورور یو قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته امداد غواړي الله پورې او صبر کوي یقینا ځمکه د الله ده میراث سره ورکوي چاله چې غواړي د خپلو بندګانو نه غوره انجام د متقیانو دی دی چې دا دغه وکړه که نه نوی حکم یې جاري کړه چې د دی زامن به حلالو وجنو ښځې به یې وله بېعزته کوو زنانه به یې پرېږدو ژوندی مانه جینه کوي نو موسی علیه السلام بس الله نه امداد غواړی او صبر کوئ ځمکه د الله ده د فرعون د پلار نه ده دا فرعون به الله تباه کوي اوس ګوره هغه مؤمنان یا الله څومره دې ولاړه مضبوط کړی دی پروا یې نشته دی
قالو نو هغې وی اوزینا من قبل ان تاتینا تکلیف راکړی شوی موږ ته مخکې د هغې نه چې ته راغلی وې موږ ته ومن بعد ما جئتنا او پس د هغې نه چې ته راغلی موږ ته دې سره موږ عادت یو پروا نشته وی موسی علیہ السلام عصا مانا خامخا واجب ده ربکم چې رب ستاسو ایهلک عدوکم هلاکی دشمن ستاسو ویستخلفکم فی الارض او آباد کی تاسو پزمکه کې پس ګوري چې څرنګه عمل کوي تاسو ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین اوس درې مقام دی و درشتم آیات پوری پدې کې دا ذکر کوي چې په فرعونیانو باندې الله پاک عذابونه شروع کړل که په دې باندې د ایمان تر واوړي خو بدبخت او کنه په تحقیق سره نیولیو منګه آل فرعون بالسنین فقط صالح باندې ونقص من الثمرات په کمی د میوه باندې لعلهم یذکرون دې لپاره چې دې پند او نصیحت والی الله په قحط راوس میوي کمی شوي فاذا جاءتهم الحسنه کله چې براله دې ته خوشالي قالوا لنا هذه دې بویل دا زمونږ د پاره دا موږ دې حقدار یو وان تصبهم سیئه او کو برسد دې ته تکلیف یطیروا بموسی ومن معه بدپالی ویني ولا په موسی علیہ السلام او پاغه چا چوب دا غسرا الا انما طائرهم عند الله خبردار یقینا سپیرواله د دې د الله سره دی لیکن اکثر د خلکو نه لا علمون نه پويږي سمانا چې خوشحالي براله وای دا زمون کمال دی او چې مصیبت او عذاب براغه نو دومره بدبخت وای دا موسی علیہ السلام چې راغله دی او د مسلې شروع کړي کنه دا سپیره د نوار سره باندې برشي ګور بیا به غته سپیره ځان نه یادو چې موږ د خلاف کو نه موږ باندې الله باندې کوي دا په دپو وجه او وقالو وی مهما هر غتاتنا به چې تراتل کې موږ ته پاغي باندې من آیتین د معجزین لتسحرنا بها دې لپاره چې واړې موږ پاغي باندې د خپل دیننا فما نحن لك بمؤمنین نه موږ ته د پر ایمان لرونکي تصدیق کوونکي فارسلنا عليهم الطوفان فسراوله گمنګ پای باندې طوفان لرا دا نور عذابونه دي طوفان یا خو علماوی ډیر باران دومره باران شو کنه چې بس هر طرف ته اوبه وبدي دومره طوفان راغی چې ورورا تر مړی پورې بدی په اوبو کې ډوب ګرځیدل وبه ډیر شي فارسلنا عليهم الطوفان فسراوله گل من پدای باندې طوفان ان ډیر زیات وبا دا یو معنا د فرعونانو په کورونو کې به وب ډیر وي او د بنی اسرائیل په کور کې بنوي عجیب نظام نو بو کې خسړې چې یو غنټه تیر کې نو بدن خرابي اده په کښپو ورس پراتو نو بدن نه سمې چندخي جوړې شوی دا یو دویم طوفان دا سه حادثه په الله راوسته چې مرګ به پراته بس لکه چرګانو به یو ځبل ځ مردارې دل او مړ کېدل په په بنی اسرائیل دانو والجرادا خو طوفان دا ول مان ډېر مشهور چې طوفان دوبو وب په ډېر شي په تو کې وب په کورونو کې وب په ارزه کې وب نورال دا ګوره تفصیل رست راځي چې عذاب براغه نو موسی علی السلام پسې براله موسی علی السلام الله نه موږ د پاره سوال منی همنا او چې ضرورت به شنو بیا ور پسې رالو خیال دې موسی علی السلام ته موږ رب نه سوال وکړ چې دا عذاب را نه لري نو د طوفان عذاب نه الله خلاص کړل نو طوفان چې بد شو هغه وب بند شوی نو پسلو پټو کې خيسته پسلو نه را زرغون شو خيسته زرغونی رالی دی ویله که دا خو عذاب نه دا خو سم رحمت زمونږ دی پټو چاته ژوندۍ کې دونه فصل نه کړي دا څنګه خيسته ډک دی وسا دا خو نو بیا کو پر شروع کړ نو ول جرادا الله په ملخان مسلط کړل په پټو ملخان ورل په پسلونو ولګیدل د فرعونیانو په فصل کې به ملخانو د بنی اسرائیل پای کې بنو او بس په پسلونو شروع کړل ونی بوټي فصل هغه خوړه او د بنی اسرائیل هغه به نه خوړه دوی پوښ جدا کار ټول زمنګ نقصان دی بیا علی موسی علی السلام ته د الله نه له سوالو کچر دی ملخانو د عذاب نه الله اخلاص نو والقملا نو چې ملخانو عذاب نه خلاص شو کنه نو غنمه رواغستل او بس پرور غوبل کړل او صندوقونو کې بندونو کې بند کړل کندوانو کې په وس کې عذاب راځي نو راځي دي
من خپل غنم سنبال کړي دي او جوارم سنبال کړي دي نو الله په قمل سپګي مسلط کړي ګنګوټي په پستو غنمو کې په بدنونو ولا الله سپګي مسلط کړي کونی ولا الله په سارو مسلط کړل بس په دې عذاب کې مبتلا نو بیا وی غر کې کو نورال موسی علی السلام ته الله نه سوال وکړي چې دې عذاب نخلاص نو چې دا غي نخلاص نو وظفادع چند خانو په عذاب کې الله مبتلا کړ دام یو عذاب دی چندخ د فرعونی په کور کې با ارزه کې چندخو بنی اسرائیل په کور کې بناو چوبول بورل کوی بټول چندخانو ډک دل ترکارې او ډوډۍ په سبلال شکور بټول چندخانو ډک تنور ته به وای چې و راچو کنانو چندخانو ور ټوپ کو نو به ول مړکا ټول تنور پر چندخانو ډک ها بسترو کې به ودو نو بس ټول به ته چندخان غیر چا پیر ناس او تر دې پورې قرطبی لیکلی دي چې یو سړی با په کور کې مناستو نو دومره چندخان پکې الله پیدا کړل چې تر مری مری به چندخانو کې ډوب چې یو سړی به خبره کوله کنه نو غوونه به ته کلکړی وداسي کخله به کولاول نو چندخ به د خلی ته ورکو دی عذاب کې مبتلا چې یا خدای پاک وسو یو زیګ او دا خپل سندري به وته ویل کنه ټرو 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 نو یو ټیم مې ته آرام نشو کولای نبی علیہ السلام چندخ نه منع کړی دا به نه وجنای او دا आवाजونه چې تاسو اورئ دام تسبیح دی تسبیح وای خو کله پټه ویل نو خبو کنه بیخی کارې ګران دام د نور مولیانو کار د ذکر بالجهر کې سما په خیر کنه ټرا ټري شروع کړي نو دا په دې عذاب کې الله مبتلا کړي د دین تنگ شو موسی علیہ السلام ترال الله نه سوال وکړه چې دې عذاب نه الله خلاص کی بس منګ ایمان راوړو بنی اسرائیل سره ټول پریدو چې یاره دې عذاب نه الله خلاص کړل نو بیا کافر شو به نه معنا نو بیا په الله د ویني عذاب مسلط کړ بس ارزه کې به سری سری ویني وي اصحاب وینه بو کوی نه به وبر واغسته نورو رب سبا تک سری ویني وي تګه به ولد به نه مل چې ویس کی بنی اسرائیل کور ته وراغ استاسو د کور لګي وبراکه هغه به د کور نه سپینی وب په جام یا ګلاس کې را روانې کړي او چې دله ویلاس کې ورکړي بسری ویني شو سمندر لبلار سپینی وب روانې وي چې دبته لپاره اډه کړه بسره ویني شو په کور کې بار ارزه کې بس وینه وا نو وی دین تنگ راغلی موسی علیہ السلام ته الله نه سوال وکړي چې دی عذاب نه الله خلاص کی هغه نه اخلاص ک بیا پاغ خپل کو پر مبتلا شو حتی چې بس اخر کې الله ټول غرق ګور وتا فارسلنا عليهم الطوفان او دا په دې طریقه چې دا ماته ته وي په وقفي سره داسې د عذابونه راتلل یو براغه سوال به وکړ موسی علیہ السلام ته چې الله نه وغواړه هغه الله نه وغوښتا بل لري شو بیا به کوپر کو بیا به بل راغی داسې راولې ګل من پایبانی طوفان والجراد ملخان والقمل اسبغي والزبادع چندخان والدم اوینی آیات مفصلات نخو اخکار واضحه فاستكبروا پدې ځان غټو غنا و دې قوم مجرمان او هر کله چې واقع بشو دی باندې عذاب وې د موسی علی السلام سوالو ک منګ د پاره د خپل ربنا په سبب داغه چې وعده کړی د تا سره چې تا په خلا الله عذاب لري کوي کلره کستا تا موږ نه عذاب نو پیغمبر خو نشي لري کولای عذاب ان استاد دعا په وجه باندې رب لري ک نو خامخا تصدیق به کومنګستا او بلی ګتا سره بنی اسرائیل لرا هر کله چلري کومنګ دینه تکلیف لره تر یو نیټه پورې چې دی رسیدون کې واغیتا ناسا بدای ماته ولید الله حکمنا وعده بدلوا اغست منګ دینه پس غر کل منګ دی په سمندر کې دا زکه دی چې نو چې نسبت دروغې کړه زمنګ آیاتونو ته او دې د اغینا نا خبره واورثنا القوم الذين بميراث باندې ورکمن قومه کسانو ته کانو چې هغه یستضعفون چې کمزوري غنل شي مشرق طرف د زمکه او مشرق طرفونه د زمکه او مغرب طرفونه داغي اغا چې برکت چول موږ پای کې وتمت کلمت ربک الحسنى او پورا شوی وا کلمه د رب ستا چې خسته وا په بنی اسرائیل په سبب داغي چې د صبر کړو اغه کما کلمه د جنت چې الله به جنت ته دنه کې یا د نصرت ودمرنا هلاک منګه هغه چې کول فرعون او داغه قوم داغي بنگلي او اعمال رسم تباہ کړل او هغه چې غي سفرونه جوړول
هغه باغونه چې هغه به په سفر په شانه خورول لکه انګور. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر، دا وسلورم مقام دی یو سلویخ پوری. په دې کې دا وایي چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته نصیحت وکړ او قوم دومره عجیبه دی، دشمن الله تباه کړ، فرعونیان خو غرق شو کنه او بنی اسرائیل خلاص شو، خو په دې پوه نشو. پخوا خلق وایي که نه وایي مولا ټول تقریر وکړو، زلیخا یو کتاب د یوسف علیه السلام قصه پکې وه، زلیخا کتاب اخلاص کړ، خو په دې پوه نشو چې دا زلیخا نر و که ښځه وه. نو دی په دې پوه نشو چې دا فرعونیان الله پاک تباه کړل. نو دی ولې تباه کړل؟ موږ یې بچ کړو. ولې بچ کړو؟ الله څوک دی؟ نو خپل الله یې نه دی پېژندلی. د هغې د ضعیفې عقیدې ذکر کوي. پورې کړل موږ بني اسرائیل په سمندر باندې، فسرالل دی په سمندر څنګه پورې شو؟ فرعونیان ورپسې و که نه؟ نو دی نه تښتېدل. نو فرعونیان چې ورورسېدل دی له پورې شو، فرعونیانو باندې سمندر الله را خلاص کړ، دی ډوب شو. نو چې پورې غاړه لاړل نو پورې کړل موږ بني اسرائیل په سمندر. نو رالل په یو قوم باندې یعکفون علی اصنام لهم، من جواري کوله په بوتانو د هغې دپاره، څه بوتان یې جوړ کړي وو او هغې ته به ناستو منجورانو د هغې خدمتونه یې کول، د سخو په شکل کې د غوانو په شکل کې بوتان یې جوړ کړي وو. نو دی چې هغه ولیدل که نه لکه د نسواري سړی که نسوار پرېږدي خو چې بل ګوتی کشۍ را کشۍ یا ډبې راولي دم وتړو شي. نو دی چې هغه وکته نو پخوا یې خو د سخي عبادت کړی و که نه، نو بیا یې وتړو شو. قالو دی وی یا موسی اجعل لنا، ای موسی علیہ السلام جوړ که موږ دپاره الها یو اله یو خدای، کما لهم الهه لکه څنګه چې د دوی دپاره خدایان دي. څنګه ښایسته خوند کوي دا د غوانو د سخو شکلونه یې جوړ کړي دي او ګیر چاپېرو ته ناست دي. موږ هم داسې جوړ که که نه. دی باندې نه پوهېږي چې اله څوک جوړولی نه شي. اله هغه دی چې مخلوق هغه پیدا کړی دی. قال نو هغه وی انکم قوم تجهلون، یقینا تاسو یو قوم یې جاهلان. ان هؤلاء، یقینا دا کسان متبر ما هم فیه، هلاک دي یا هلاکېدونکي دي هغه څه یا هلاک شوي دي هغه چې د دی په هغې کې باطل دی هغه چې ودی چې کوم عملونه یې کول دی خو برباد دي، اعمال هم برباد دي. قال اغیر الله وی موسی علیہ السلام بغیر د الله نه ابغیکم الها، ولټوم تاسو له بل اله او د الله غوره کړي تاسو په مخلوقاتو د خپل زمانې باندې. واذا جئناکم من آل فرعون، دا تفصیل د غوروالی کله چې خلاص کړي موږ تاسو د آل فرعون نه رسولې تاسو ته ناکاره عذاب. یقتلون ابناءکم، وجل زامن ستاسو، ویستحیون نساءکم، بیزت کولې زنانه ستاسو. وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم، او په دې کار ستاسو کې امتحان و طرف د رب ستاسو نه عظیم لوی. دا ذالکم کې اشاره شي لیسومونکم ته، تاسو ته ناکار عذاب درکو، نو دې امتحان معنا ده. او که نجات ته اشاره شي نو په دې کې امتحان، دې کې نعمت و طرف د رب ستاسو نه لوی چې د فرعون د ظلم نه اخلاص کړئ. تر دې ځای پورې څلور مقامات د واقعې د موسی علیہ السلام بیان شو. نور بران آئنده درس کې راځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رحمتك أرجوك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. دعا وکړه چې څوک بیماران یې الله دې ټولو بیمارانو له صحت کامله عاجله ورکړي او الله دې د هر قسم شر او فساد نه محفوظ کړي. الله دې زموږ نه رضا شي او الله دې دا درس په خیر او عافیت سره تکمیل ته ورسوي او الله دې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.